تشریف راوړئ. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين نهجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء عليما. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف امینا محبت سرا وړاندې کړئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصل علیه. گرامی قدر لري نږدې نه راتلونکو مشرانو، سپینګیرو، بزرگانو، نوجوانانو، مهمانانو، میزبانانو، تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم، هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما عزت مندو، نن 8 ستمبر جمعه مبارک ورځ او د اسلامی میاشتې سفر المظفر دویمه میاشتې نن یو باندې شلم تاریخ دی. زمونږ ملک زمونږ د عیسې ته الله یو دا شرف او اعزاز ورکړی چې دلته هر قسمه خلق چې راپورته شي او هغه د نبوت دعوه وکړي نو هغې ته زمونږ په ملک کې کافر ویلی کېږي. دا زمونږ په آئین کې لیکلی دی. 7 ستمبر 1973 کې قادیانیان مرزا احمد قادیانی په شکل کې یو سړی په 1921 کې په قادیان د هندوستان په علاقه کې راپورته شو او د نبوت دعوه وکړله او دا سلسله د خورېده د اغیارو طاقت سره زمونږ ملک پاکستان ډیر شای شاخونو ته ورسېده. خو بیا زمونږ علما لکه شاه احمد نورانی صدیقی او دین علاوه نور شای جلیل القدر علما چې نن نشته هغوی په اسمبلی کې دا بیل پاس کړو، باقاعده قادیانیانو ته کافر وویلی شو. دا ډیر خلک به وایي یاره څه دا بار بار کافر کوئ او قادیانی کوئ، د دې څه مطلب شو؟ یاد وساتئ څنګه چې دستا ایمان لا الہ الا اللہ بغیر نامکمل دے، دقس استا ایمان محمد رسول اللہ بغیر هم مکمل دے. او څنګه چې محمد رسول الله نو ویلو په صورت کې ته ایماندار نشه کېدی، دقس نبی علیہ الصلاۃ والسلام اخیرنای نبی نه منلو په صورت کې یا په دې کې معمولی شانته شک کوي بیا هم ته نشه مسلمان. د قرآن مجید لسلو نه زیات آیتونه په دې باندې شاهد دي چې نبی علیہ السلام اخیرنای نبی، د نه بعد به بل نبی ناراضي. دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ عقیده دی او په دې کې مونږ اچھا سره په دې کې یوې ذرې برابر کمپرومایز نشته او هر مسلمان به دا عقیده وي که په دې کې معمولی هم دی اخوا دیخوا کې ایمان نه لاس ومنځي. او لسلور سونه زیات حدیثونه په دې باندې شاهد دي. قرآن مجید 22 سپارہ سورہ احزاب 40 نمبر سورت ما تاسو تر مخه وړاندې کړو. الله فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد په سړو کې تاسو کې د چا پلار نه دی، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، لیکن د الله رسول دی او خاتم النبیین، انبیاء او سلسله ختمون کړي، د نه بعد بل نبی ناراضي، نبوت دروازه په نبی علیہ السلام باندې بند شوله. دلته یوې بلې مسئلې وضاحت کوم. الله ولی فرمایل چې محمد رسول الله د الله رسول دی او په تاسو کې د سړو چا پلار نه دی. حضرت زید بن حارثہ 6 کاله عمر کې نبی علیہ السلام ته چا ورکړو، نبی علیہ السلام را لوی کړو. چې را لوی کړو
د خپل تر لور حضرت زینب بنت جحش په نکاح باندې ورکړه چې ورکړله وخت نه تیرېدو حضرت زید بن حارثه ته به خلکو د محمد زوی ویلو لکه څنګه چې مونږ خلک چا نه زوی راواخلي لوی کوي لوی د ته پته نه خلک وایي دا د فلاني زوی او دې متعلق شریعت مسله زده کوي حدیث داسې نه مونږ صرف بیان دی خپل غاړه خلاصول دي نور عمل کول اتا آخرت ښایسته واله دي او نه کول د تا آخرت بربادي ووره چې را لوی کړو واده یې ورله وکړلو پلار دو ته پته ولګېده پلار دوی ورپسې راغه وی چې ته څومره روپۍ غواړې څه غواړې دا خو زما بچی دی دا که ماته راکړي نبي علیه السلام وفرمایل ورشه خپل بچي ته که زی در سره خو بوینځه او که نه زید سره خو څه ورته وایم حضرت زید بن حارثه ته چې پلار راغی نو هغه وایي ته به مې پلارې ته به شفقت لرې خو زه جناب نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سره ما 20 کاله تیر کړو خو ما د ده له خولې نه اوف ټکی نه ده اورېدلی ای زما پلاره که ته په ما شفقت کوي بیا مې نبي علیه السلام نه چېرته مه پرېږده بس ځان سره مې مه بوځه زه دلته ټیک نبي علیه السلام نکاح ورله وکړلو حضرت زینب بنت جحش د ترور لورې وه سکه ترور لورې وه ټیم نه تېرېدو معاملات دي قرآن سوره احزاب په دې شاهد دی حضرت زید طلاق ورکړلو چې طلاق یې ورکړلو څه وخت بعده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام په نکاح واخیست خلکو خبرې شروع کړې مکې خلکو خبرې شروع کړې چې دا وګوره د خپل زوی ښځی په نکاح یعنی خپله انګورې په نکاح واخیسته او انګور سره خو دایما ابدا نکاح حرام دی حرمت مصاهرت دی ته وایي یو سړی یوې ښځې سره بدکاریو کی زناو کی بیا څه ټیم بعده د دې ښځې مور په نکاح علي د دې ښځې مور سره نکاح نه کیږي کمې ښځې سره چې د بدکاري وکړه هغې لور سره د نکاح نه کیږي ته حرمت مصاهرت وایي زموږ ډېر شی خلک یې کوي کچا خواښې ته هم په شهوت سره ګوتې وروړې دا خپله ښځه دایما ابدا په حرامه شوه دې ته حرمت مصاهرت وایي بهرحال دا یو ځان له موضوع ده چې نبی علیه السلام په نکاح واخیستله مکې خلکو خبرې شروع کړې چې د خپل زوی ښځی په نکاح واخیست نو الله دا آیت نازل ما کان محمد ابا احد من رجالکم په تاسو سړو کې محمد د چا پلار نه دی اگر چې نبی علیه السلام 3 زامن دي یو قاسم دی یو عبدالله دی د عبدالله دپاره نوم طیب هم استعمال شوی دی یو عبدالله یو قاسم او یو ابراهیم دا د نبی علیه السلام 3 زامنو او دا 3 واړه په ماشومواله کې وفات شوي دي سړو چا پلار نه دی یعنی زید بن حارثه پلار نه دی د تاسو دا شک چې دی دا غلط دی دا خبر دی ستاسو غلط دی اوس ټو دی پوینټ خبره څه دی ستا یو ماشوم راوړو ستا په کور کې لوی شو که چېرته د ستا زنانه سینه ورکړله خدای د ده رضایي مور شوه ته رضایي پلار شوې د ستا بال بچې د ده رضایي وروڼه او خویندې شو دائما ابدا چې څنګه خپل بچو دپاره دا ښځه حرامه داسې دپاره حرامه چې څنګه خپل منځ کې رور او خور نکاح نه کېږي داسې ده سره هم نه کېږي ولې چې نبي علیه السلام فرمایي ما ثبت بالنسب ثبت بالرضا څه چې په نسب سره ثابت دي هغه په رضاعت سره په پیو سره ثابت دي نو دا هم یوه غلط هغه دی زمونږ ډېر شی زنانه له ځان نه میخې جوړې کړي دي بچ ورګورې بس سینه یې ماشوم ته په خوله کې ورکړي چې بیا ګورې هلته رشتې پکې وشي او شریعت مسله ده که 10 هلکان ولې نه وي پیدا شوي یوه ښځه راشي او ګوایي وکړي چې دې فلانی خو د کس له پی ورکړي دي او دا ښځه او خاوند چې دي د پی وروڼه او خور دي فورا بیا جدا کړي لہذا ښځو ته په دې سلسله کې محتاط اوسېدل پکار دي پوه کوئ دوی ته پته نه لګي بهرحال ما عزت مندو یو ماشوم د لوی کړو هغه چې لوی شو هغه داسې پردی سړی دی لکه دا بازار کې چې بل کس ګرځېږي د ستا ښځې هم ته پرده د ستا لور هم ته اگر چې تا کره لوی شو که نه 16 کالو راسې د ستا کور نه مولوي صاحب کور ته ډوډۍ ورځي او مولوي صاحب زامن او لوڼه خوري هغه پې لویږي نو دا به د ستا ټول زامن او لوڼه شي یا ته جامې ورلیږي صرف په جامو په خوراک باندې څوک د ستا زوی نه کېږي څوک د ستا لور نه کېږي چې دا لوی شي
چې دا لوی شي نو پرده دی ستا ښځې هم ته پرده دی ستا بچو هم ته پرده اگر چې ته بیا وایې نه دا خو زموږ لوی کړی دی نو ته شریعت خپل ځان پسې نشې ګرځولی بهرحال زمونږ دا موضوع نه دی موضوع زمونږ نبی علیه الصلاة والسلام ختم نبوت خاتم النبیین متعلق دا حدیث چې زه بیانوم دا په مسلم شریف کې هم دی دا په ترمذی شریف کې هم دی او ډېر متعددو کتابونو راخیستی دی د ځمکې او آسمان 50,000 کاله تخلیق نه مخکې الله رب کریم د کل کائنات خلقو تقدیر ولیکلو چې څه کېږي ټول یې ولیکل عرش خپې سره او نبی علیہ السلام فرمائی دا یې ولیکل ان محمدن رسول الله و خاتم النبیین محمد دے اللہ رسول دے او خاتم النبیین دے دن بعد بل رسول نبی راتگ نشتا مشکات شریف حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی چا آدم علیہ السلام تخلیق اکڑو دے پا عرفات پا دے غربان دے ودر دو حاجیانو صاحبانو یا معتمرینو بلی دلائی اللہ رب کریم دے دپ ملا باندې خپل دست قدرت را کاغلو چې څنګه الله سره خای نو ازلنا تر ابدا پورې اولنا تر اخره پورې چې الله څومره پیدا کولو دا ټول اولاد آدم علیہ السلام ولیدل پدې کې څوک څنګه په څوک څنګه دی پکې نبی علیہ السلام فرمای یو صورت ډیر زیات پړکېدو یو مخ ډیر روشنايي و په رڼا و په هغه مخ کې خوند و خپل الفاظ ورکوم هغه مخ ته قتل خوند کولو حضرت آدم علیہ السلام چې خپل مخلوق ته وکتل او یا رب دا یو خو ډیر ښایسته دی پکې دا څوک دی الله رب کریم ورته فرمایي هو محمد رسول الله وخاتم النبیین دا محمد دے اللہ رسول دے و خاتم النبیین دے دن بعد بل نبی نشت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی نبی علیہ السلام یو ورځ زرا وختم زه ټیک نو نو یو صادر نبی علیہ السلام په خپل ځان اچولو او سې په ما واچولو او دعا باندې شروع شو ډېرې دعاګانې مالا وکړې فرمائی ما ته وفرمایل چې الله به تا ټیک ته به ښه شې او تا دے پارا ما چا اللہ نا سخ وقتی دی اللہ مالا راکڑ خو یو شے نبوت دے لے جاتا چا ما باندے دا نبوت دروازہ بندے ما نباد ببل نبی نرازی نبی علیہ السلام فرمائی لو کان بعدی نبی جن کچرت ما نباد نبی وے لعمر نبی جن عمر بضرور دے اللہ نبیو خدا زمون مسلمانو عقیدہ چې نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی نشتا نو سوال پیدا کیږي چې حضرت عیسی علیہ السلام خو به راضی یاد وساتئ حضرت عیسی علیہ السلام ته خو نبی علیہ السلام نه مخکې را تک شوی دی عیسی علیہ السلام په څلورم اسمان باندې موجود دی حدیقۃ الندیہ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ په دویم جلد کې فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق ثم ينزل عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بتشریف راوڑی وہو متعمم بے امامت الخضراء پا سر باندے بیشنا پگڑی تڑلیوی او دے دمشق جامع مسجد پا شرقی منارے باندے با آزان شویوی سہر جمع او دا آزان مینز ٹیم بوی او دل تبا دے تشریف راوڑی او دا سے خوشبوئی با پزمک باندے خورشی چا 24 دن کے دجال با دا کل دنیا نا تاوراتاوشی خو حرمین تو ایبین تا بنشی دن نکدے پا دیکھ با عیسیٰ علیہ السلام نزول وشی او دے دا خوشبوئی با پا جہان کے خورش دس خوشبو بایی چا دے دجال پس پیگمو باندے وہ لگی نو دے بے برداشت کولا نشی او لدینا با مرشی بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تا نبوت مخ کے ملاو شوئے دے عیسیٰ علیہ السلام خو مخ کے دنیا تو تشریف راوڑا ہے نو چا بیا عیسیٰ علیہ السلام رازی دوبارہ نبوت اعلان بنکے
او دا خلق تب لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمه تلقین نہ کہے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین بکے اور نبی علیہ السلام شریعت اور قرآن بوڑان دے اور نبی علیہ السلام نباد بل نبی نشتا او عیسیٰ علیہ السلام چدے آغا با دوبارہ قرب قیامت کے راضی بیا سوال پیدا کی گی چھ ولی برازی موجودہ دی عیسائیانو چکم کتاب دے برناباس پا اغا کلی کلی دی عیسیٰ علیہ السلام دے نبی علیہ السلام فضیلت بیانوی خلقو تی نو امتیان اور توئی حوارین اور توئی اے عیسیٰ علیہ السلام دا تانا لوی شان والے ہر سڑی تخپل استاد مقدم ہوئی ہر سڑی تخپل پیر محترم ہوئی ہر سڑی باندے خپل پلار گران ہوئی پلار تا عزت ورکے خپل استاد تا عزت ورکے خپل امام تا عزت ورکے قربان دا بلستانہ ہم لوی شان والی اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ورطا فرمائی ویز عیسیٰ داویں دے دا پخپو باندے چکم پیزار وی او اغوی کم تسمیح وی اغوی تڑلو موکما عیسیٰ روح اللہ تملاو شی نو دا بزخ پلزان دے پارا ڈیرا شرف او عظمت خبر سمجھاو کما دا سے شان والنبی اللہ تا او ما ترا کڑے تردے پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر کوما حضرت آدم علیہ السلام خبر بتاو کم آدم علیہ السلام سرندیب سری لنکا تا اللہ راہ کا تکڑو چا راہ کا تشو دباندے یراوا چونکہ لجنت نراغ ہے دنیا تا او بیا دا حرمین تو ابینو تا نا سری لنکا سرندیب باندے راہ کا تشو دخ پہ نخ ہے وہ سو موجودہ دا التا نو حضرت آدم علیہ السلام یریدو اللہ جبریل راولے گلو جبریل آزانو کا جبریل آزان ہو نو آزان کی محمد رسول اللہ الفاظ دی وہ یا رب دا سوکتے وہ دا اغا شان او مقام والدے چھے دا ٹولو انبیاءوں نا مقدم دے ما دے دا نور پیدا کڑائے او لو ٹولو نبا رست رازی او پورز دا قیامت پا دے شفاعت دروازہ دے کلاوی او دا آغا شان والنبی دے چا پورز دا قیامت پا جنت دروازہ ہم دے کلاوی جنت تبا ہم دے اول دن کی گیا او جنت تبا اول دے دو امت دن کی گیا دا سے شان وال اللہ نبی منترا کرے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام داوئی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا بیا ولی رازی ہر نبی تا اللہ رب کریمو فرمائل پا دنیا کی وہ دعاو کا چیزا تعالیٰ درکم چیزا سغوارے نو ٹولو انبیاء دعاو کرے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام دنبات 570 سال بعدا یا 575 سال بعد نبی علیہ السلام دنیا تا تشریف راوڑا ہے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام او بیا پا انجیل کے نبی علیہ السلام دیر شای صفات موجود ہو نو عیسیٰ علیہ السلام تا نبی علیہ السلام پتوا چدا سی یو شان او مقام والنبی با مانا بعد رازی چا پدبا نبوت سلسلہ ختم ہو گرزے کی